نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع دوشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیر شوی جماعت المبارک فورز باندی ما تاسو ته د ربیع الاول او د بار ربیع الاول متعلق بیان وکړو دا غینه مخکې په ختم نبوت می تاسو ته بیان صحیح سکړې وا دا میاشت د ستمبر روانه ده او دا میاشت د ربیع الاول روانه ده نو بسد تیر شوی 7 ستمبر باندې پاکستانی علماء او ذوالفقار علی بٹو شہید رحمت اللہ علیہ او مفتی محمود رحمهم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغیو لی کردار کڑے دے چی تاریخ سو پورے جوندے وی نو دا با انشاءاللہ بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان پس با 30 دجالون کاذبون با دعوی کوي د نبوت سوالسو وکال وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانی ورکړي دي چې دیر دجالون کذابون برازي د هغه نه پس په بیا قیامت قائمي نو زمون په دې خطاب پر صغیر په خطاب باندې غلام خبيث لعنتی کاذب دجال هم دا دعوه کړی و خدا سو ته وړاندې جمعه نمخ کې جمعه باندې
لک تفسیر سراسری لک بیان کړو. یو خود دی اصل حقیقت میں دا تصب بیان کړو سره دویم نمبر د دیو مقاصد سدي. دریم نمبر د امت مسلمه د پاره څومره نقصانات د خلقو ورکړل او ورکي او ورکړي دي. سلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زلتا دیو سم نقصان ورک دیو دا اللہ رسول خپکو دا اللہ دا رسول سے خپکڑے دے. تاسو توڑان دی جمعہ ما ویلیو چی دا فتنہ دا کم مقصد دا پارا راوچت شوی دا. دا فتنه چې راوته چې شوی وا د دې مقصد د پاره دا د پیرنګانو جوړه فتنه ده. په دې بسیط شاته د پیرنګانو او د یهودیانو مضبوط هغه وخت کې چې کوم وخت کې جوړېدا لاسو جوړه کړم هغه ودا برطانیې والا او نن دور کې چې څومره زور او لاس په دې فتنه پسې دی نو د دریو ملکونو پسې دی. د امریکې او د برطانیې او د اسرائیل. خو ډېر زیات زور د یهودیانو د اسرائیلو په دیو پسې دی. دا اسرائیل زگا پخپل بجٹ کی د دې د پارا ارکال پکال ایسو باسی. دا قیدیانی فتنے د پارا اسرائیل پخپل بجٹ کی کال پکال ایسو باسی. کتاسو ذہن کی دا خبر اوی زمون چی کل کال برابر شی ہر صوبہ اور منگا ریاست بجٹ پیش تعلیم دا پارم دمرا پیسی ہوئیستے دا دی دا پارم دمرا دا دی دا پارم دمرا نو تغ شانتی اسرائیل دا دی بجٹ دا خپل بجٹ نا دا قیدیانی پتنے دا پارا دیر زیاد آمدنو بس. د دې د پاره چې په مسلمانانو کې یو انتشار پیلوش. خو الحمدلله زمونږه علماء اکابر هر وخت کې د دې مقابله کړې ده او لګیا دی او کوي. نو هغه وخت کې کم وخت کې چې دا فتنه راوچته شوه ولا خبیث لعنتی چې کم وخت کې دا فتنه راوچته شوه نو هغه وخت کې دا یو بری صغیر و پاکستان نه و. خو تاسو د وړاندې جمعه کې ما ویلو چې ملکه وکټوریا د یهودو یو سوچ او فکر وکړو د پیرنګیانو یو مذهبي بل پاسپورت ازادي ورکړه. نو دې قوم پکې دې قیدیانیان پکې آزاد شول. نو کوم وخت چې دا قیدیانې آزاد شو نه دې ته بچا لاس نشو اچولې
خو مذهبي تهوار مقابله سٹارټ ہوئی د قیدیانو سره خپل مقابله د مسلمانانو علماو سٹارټ ہوا او د دې پیرنګانو سره خپل مقابله سٹارټ ہوا په دې بر صغیر کې چوک پچک په اسرائیل دا نسوارا عیسائی مذهب والا ودریدل او خپل مذهب به چلو د خپل مذهب تبلیغ به کوو قیدیان به هم د خپل مذهب تبلیغ کوو او مسلمان به هم د خپل مذهب تبلیغ جاری ساتلو د مقابله د لپاره د یو معمولی ونته کې نقطه پیش کومه یو پیرا په دهلی کې یو عیسائی په انجیل باندې کمیکل مګلې دي او مسلمانانو ته یو چیلنج ورکړي وای تاسو خپل قرآن نوړې موږ به خپل انجیل لاوړو دی ورته به گزار کو کستاسو قرآن وسوسېدو نو زموږ انجیل بر حق دی عیسائی مذهب بر حق دی او که زموږ انجیل وسوځېدو نو ستاسو قرآن اسلام مذهب بر حق تے دیوبند یو عالم الدین دے اغت دا وینا وشو چې مسلمانانو تر دهلی په چوک کې لګیا دي چیلنج ورکړی کیږي او مسلمانان د جمع دي او د مسلمان د عیسایانو یو راهب مراغله دی او عیسایان هم دي د مسلمان ورور د عالم الدین دا خپل قرآن نه واغستو او اوس ناشنا چیلنج دی عیسائی ته ورکوي وای داسې کار به وکړو چې ته به خپل انجیل په خپل طرح کې ونیسې او زه به خپل قرآن کریم په خپل طرح کې ونیسم او اور به بل کو دی اور ته به داخل شو که ته وسوځولې نو زما اسلام برحق دی او که زه وسوځولم نو ستا عیسایت به برحق شي مقابله شروع شوه د عیسایانو مولا چې کوم راهب هغه د میدان نه وتښتېد اته خو پته وه چا دې بیا تپوس وکړئ ولې وتښتېد ما خو په انجیل باندې کیمیکل مګلی و ځان باندې خو مې کیمیکل نه مګلی خو لیوانی نه یم بیا د مسلمان عالم الدین نه چا تپوس وای ته دې اور ته داخلېدې وای او داخلېدم وای که ته دې اور سوځولی وې نو بیا سوال دی وای ما ته الله کشف کړی و چې دا اور تا نشو سوځولی نو وای زما یقین و زه دې اور نه سوځولم دې مسئله کې نو علماو د دې خلکو سره داسې مقابلې شوي دي
خو به د دې قیدیاني سره د قیدیانیانو سره ډېره غټه مقابله شوې ده. که زه تاسو تاریخ را اوچت کړم قسم په خدای عقل به مې حیران شي. او اوس هم ورسره د دې مقابلې سټارټ دي. خو په هغه وخت کې خو په خپله باندې غلام خبیث موجود و. بری صغیر دی د علماء مقابله ورسره شروع وه، مناظرې ورسره سټارټ وې. خو کوم وخت کې زه تاسو ته دا قیدیان کوم، دا قیدیانې ګورې، دا قیدیانې د قیدیان نوم د علاقې دی. خو دیو ځان ته د خپلې د علاقې نوم د مذهب په نام اخستی دی. د دې د نوم سره غلام محمد نوم و، خو زه د ده سره دا نوم نه اخلم. دا زموږ د خوږ پیغمبر د جانان نوم دی، د ښه صفاتو والا نوم دی. نو دا هغه وخت کې وز د پاکستان مشرقي طرف دی او د هندوستان مغربي طرف دی. دا خپله یو غټه علاقه ده. د دې میل سنټر په بری صغیر کې دا قیدیان دی. ربو ورته وایي، ربوه. ربوه خپل مرکز دی. حسن جان صاحب رحمت الله علیه دی الله وبخي، هغه په درس کې یو پیره دا خبره کوله. وزه چې کله په مدینه یونیورسټۍ کې طالب وم، د سود افریقې یو حج له راغلی مسلمان وی هغې ماله یو قرآن راکو چې دا قرآن ما ځان سره د سود افریقې نه راوړی او ډېره اعلی او په ښه کاغذ چفایي شوې ده. وایي چې کله ما داسې وکتو، وایي ما وایي چې دا خو په ربو کې چاپ دی. وایي چې کله ما راوړو چې ومې سورت یاسین مې ولې شروع کړو، نو یاسین والقرآن الحکیم دلته انک لمن المرسلین، انک لمن علی القیدیان، دغه علاقې ورسره ټل کړې وه، آیاتو کې تبادلې کړې وې. وایي ما ورته وویل چې دا خو د قیدیانانو قرآن دی، د الله بنده په دې ته څه کوې؟ وی راته وی چې زمونږ ساوت افریقا ملکونه دا ډېر غریب ملکونه دي، زمونږ قرآن او سفاره په وس کې نشته چې والو، او اوس هم دا صورتحال دی. د هغه ځای مسلمانان علما چې څومره دي، هغه چې طالبانو ته سټوډنټ ته د اسلام سبق ښیي، نو په تختو ورته لیکي الف با تا سا په دې انداز کې. نو وایي چې دا خلک هلته راځي او د قرآنونه تقسیموي، او بیا په هر مسجد باندې هلته لیکي لا اله الا الله احمد رسول الله.
نو د دې خلکو تبلیغ اوس هم د دیو دا عمل جاری دی ځکه دیو پسې خو د شاته نه لاس دی نو علما خو د دیو سره خپل مقابله برپور جاری کوي نو کوم وخت کې دا مردار چې الله خبيث چې الله مردار کو نو دې به قیدیان ته ویوړو په قیدیان کې دفن شو به دته یو زویو د علماء دا سوچو چې دا فتنه به د دې سره الله ختم کړي دته یو زویو مرزا محمود خو هغه د خپل د قیدیانت د مذهب دا جاری وساتو اوس هم لکه زمونږ مسلمانان ورونه د دې خبرونه ډېر تعلیم یافته خلک دي هغه په دې خپل مسلمانانو په زموږ په دې مسلمانانو په ورونو کې دا تبلیغ دومره خپل عام کړي په بر صغیر باندې چې کوم وخت کې دیو بیا خپل یو اسکولونو او کالجونه جوړ کړل او اعلی کالج د تعلیم په لحاظ سره خو دیو با د دیو مشن د تبلیغ داو چې مونږ با دی کې د سیاسي لیډرانو بچي او د خانانو د اربابانو بچي دی کې به دې کالجونو کې دیو ته داخله ورکولې چې دیو به زمونږ د تبلیغ په ډېره ښایسته طریقه باندې خورئ ځکه چې د یو خان د یو علاقې خان قیدیانی شي د هغه بچی قیدیانی شي نو د بر نه به له دیو تربیت ورکوو چې دیو به پوه شو چې دا پلانکې کس قیدیانی شي مذهبي لحاظ سره عقیدة لحاظ سره بیا به دیو داسې کار کوو چې خپله ښځه به یې ورته په نکاح کړه خپله لور وغیره قیدیاني مذهب والا چې د کور دننه دا کاروایي کوي چې دا واپس مسلمان نشي او بهر به دیو تربیت کوو نو دا څومره خلک چې قیدیانیان شوي دي اکثر د کالجونو نه شوي دي زمونږ یو ملګری ټیم نشته په دې محله کې د چارسدې د خان زوی دلته کې خیر دام به بوډا و عدالت اوسېدو زمونږ دی ایریا کې اوسېدو په کرایه باندې خو قیدیانی و نو زمونږ یو ملګری ما دې تپوس وکړو چې یاره ته څنګه قیدیانی شو وی راته و چې ته د کالج نه قیدیانی شوی یم د قیدیانانو سره مې تعلقات و د هغې د یو زینۍ سره مې تعلقات شول بس د هغې نه قیدیانی شوم بیا د هغې نه پس خپل خاندان د کور نه را وشړلم چې ته خو قیدیانی
نو اوس دلته زه په کرایه باندې پروت یم نو انشاءالله آینده جمعه به که خیر و زندگی و ژوند و ژوندي و پاکستان او بر صغیر چې آزاد شو پاکستان او هندوستان د هغې چې کمیشن علماو ادا کړو او په پاکستان باندې دیولا شکست ورکو په کوم انداز کې د هغې هغه مناظرې به درته انشاءالله به ویم الله رب العزت دې موږ ټول مسلمانان د دې فتنې نه محفوظ کړي او زمونږ بچو زمونږ اهل نسل دې الله د دې فتنې نه محفوظ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين